5 فروری باندې زمونږ ان شاء الله دلته به د سحر د 8 بجو نه د سربندي شروع کیږي ان شاء الله العزیز او دا به تقریبا د ماسپښین د مانځه پورې رسي تقریبا 12 12:30 1 بجې پورې ورسیږي د سربندي په 5 فروری د اتوار پر ورځ ان شاء الله یره جی تقریبا 900 خوشه په زمونږ د دوره حدیث طالبان دي چې کوم د عالمان ته جوړیږي او فارغيږي او دې کې سره تخصص هم دي او څه پکې حافظان هم دي هغه ماته تعداد یاد نه لري چې څومره دي او څه د وړې دورې الکان دي هغې ته به ماسې هغه اعزازي طور باندې دغه ورکولی کېږي انعامات. تاسو به دې نه پس چېرته ځئ؟ دا کوړي ته روانې وه زما 3 ورځې درس نور کله خو به مې 2 ورځې مخکې خو به غونډه هفته وه بیا مې ورته درخواست وکړم د کمزورې نو 2 شو اوس 3 ورځې دي نو به دا 3 ورځې دا کوړي ته ځمه ماسپښین نه تر مازدیګره پورې مې دلته درس وي او د سهار نه تر اوسه پورې مې دلته درس صحیح. او دې نه علاوه جي شیډول څه دی داسې؟ دې نه علاوه خو زما دا شیډول په دې ورځو کې اکثر د دې مدرسو د سربندۍ وي نو د سربندو له مې خلک وغواړي یا د بعضې مدرسو د بخاري شریف ختمونه د بنینو یا د بناتو هغې له ځمه او په دې ټوله صوبه کې وګرځم الحمدلله دا جنوبي اضلاع شو دیر شو باجوړ شو او خیر څه کال خو باجوړ ته اراده نشته ټیم را سره نو او داسې نورو علاقې شو د خپلې نږدې صوابې کراچۍ ته هم پکې لاړ شم د کال میانځ کې هم تللی وم استغفرالله بیا یو 3 ورځې په کراچۍ کې بندي شوي دلته هم د بخاري شریف ختمونه دي نو به دغه هم ژوند دی نو خو ډېر وخت ډېر خلک ګیلهمن دي چې موږ له نه راځي نو هغوی دا پته دا ګیله بالکل د ملګرو درسته ده هغې وجه دا ده چې د هغه چا نه خلک ګیله کوي چې چا سره مینه یې که نه د چا سره محبت یې نو د ملګرو ګیله بالکل په حقه ده خو د ټولو ملګرو ته به زه دا یو درخواست وکړم چې زه د سحر نه سحر دلته راشم مدرسې ته نو دلته مې درسي او بیا دلته کې مېلمنو سره 2 منټه والم بیا له دې نه زه کوړي ته کافي مزل دی کوړي کې د ماسپښین د مانځه نه پس تر مازدیګره پورې مازدیګر مونځ مې هلته راځي هلته مې درسي او دې کې د بیانات هم راشي نو زه وایم چې هغه دوستان چې څوک زبانه ګیله کوي نو ګیله په حق بجانبه ده زه به هغوی ته ده ویم چې زه به راله په درسونو کې دعا کوم که نه الله دې خوشحاله کړي ټول الله دې وله خیر او برکت ورکړي چې دې کې د افغانستان او د پښتونخوا دا ځای دې نښو سوو کې دې کې د افغانستان به مخکې وو ډېره څه کال اندازتاً زموږ د افغانستان رونه لږ کم دي ځکه افغانستان کې دننه خپلې مدرسې ډېرې زیاتې جوړې شوې نو اکثریت د افغانستان د طالبانو اوس هلته پاتې کېږي من حیث العموم زموږ په ټولو مدرسو د KPK کې افغانستان طالبان د مخکې په نسبت لږ کم شوي دي لږ نه بلکې ډېر کم شوي دي او الحمدلله زمونږ پې خوشحاله یو میلمانه دي او ټول عمر یې زمونږ دلته تېر کړی دی مونږ سره او د دې خپلو نه مونږ هغې ته په ښه نظر ګورو په دروند نظر ورته ګورو ځکه چې میلمانه دي او مسافر دي او دا هم د خدای حمد دی چې زمونږ د خپل ملک پاکستان ډېر زیات خلک علم پسې راووتل زمونږ خپل د 400 مونږ سره ډېر طالبان دي د پېښور نه راځي د مردان نه راځي د صوابۍ نه هم راځي او الحمدلله دا ټول هاسټل یې زمونږ ډکې دي څه دلته ډېره دي څه ځي راځي څه په جوماتونو کې ډېره دي الحمدلله. شیخ صاحب ډېر علما چې کوم دی فارغه شو مختلف ځای کې امامت کوي په 400 کې مو په پښتونخوا کې نو زموږ په ذریعه باندې ورته یو میسج ورکړي چې دې نه پس د دوی څه کار زه ټولو علماو ته دا میسج ورکوم که زمونږ د مدرسې نه فارغ شوي ځکه دا د فراغت دی او که نورو نه چې د استادانو نه څه زده کړي چې په هغې عمل وکړي ټول نه مخکې عمل دی خو الحمدلله زمونږ طالبان خو تاسو وینئ په عمل باندې پوره دي انشاءالله که څه کمی وي عمل دې وکړي دویم دا دین چې څنګه مونږ ته زمونږ استادانو را رسولی یو بار یې زمونږ په سر باندې ایښودی چې دقه رنګې دوی دا بار امت ته ورسوي او په شایسته طریقې ورسوي شایسته طریقه څه چې بغیر د اختلافاتو نه بغیر د جنګ جګړې نه او بغیر د څه قسمه داسې فتنو نه چې په شایسته طریقه په ښه طریقه د دې اولس او د دې قوم او د دې ملک خدمت وکړي ګوره زمونږ مدرسې دا د دې ملک داسې NGOs دي چې د حکومت په 1 روپۍ خرچه نه راځي په خپله لګیایي غریبانان د محتممان پیسې راغونډوي او د ملک بچو له ښه تعلیم ورکوي د قرآن او سنت تعلیم وله ورکوي بهترین تعلیم وله ورکوي نو د دې حوصله افزایي په خلکو هم پکار ده او الحمدلله مونږ سره خلک کوي مدرسو له چندې هم ورکوي د پاکستان مسلمانانو نه مونږ ډېر زیات خوشحاله یو په جوماتونو کې ډوډۍ هم ورکوي الحمدلله خو علماو له هم زمونږ پکار دي چې د دې عوامو د عقیدې د عمل د اخلاقو په صحیح طریقه باندې خدمت وکړي